سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكشفنا به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على حبيبك ورسولك صلى الله عليه محمد زما عزتمند مشرانو او گرانو رونو دوستان، دا عاشورې د میاشتې او د ورځې په باره کې ارتما یو بیان شروع کړه چې اسلام کې د عاشورا دا د خوشحالۍ ورځ ده. د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت ته مخکې دې ته چا د غم ورځ نه ده ویلې. په سن 61 هجري کې هغوی شهیدان شو. نو بعضو خلقو دینه د غم ورځ جوړه کړه او دکانونه په خلقو بندۍ او لارې کوڅې د ماتم مناوي. اسلام کې ماتم مناول نشته او نه د غم ورځې مناول شته. نو دا په اسلام کې د حضور د پاک زمانه کې او د هغې نه مخکې د عزت او د خوشحالۍ د ورځې په حیثیت به مناوې ده او د دې وجه نه ورته عاشورا وایي. خدای 10 پیغمبرانو سره په دې ورځ کې احسانات کړي دي. یو په هغې کې حضرت ایوب علیه السلام تېره جمعه کې مرته نوح علیه السلام بیان کړ. نو موږ به مسلمانان د شکر او د نعمت د خدای په حیثیت یې مناوو، د غم په حیثیت نه. حضرت ایوب علیہ السلام قرآن شریف کے 4 سورتونو کے بیان ناغله او لوی عبرت ته وکي. او قرآن شریف کې چې د انبیاء ذکر کیږي هغه د آینده زمونږ د امت لپاره د عبرت لپاره ذکر کیږي چې دومره لوی پیغمبر دی د خدای د طرفه مصیبتونه راغلي او موږ او تاسو ته دا ښیي که چې تکلیف په چا راتلل واقع راتلل د هغه د ذلت علامه نه ده. د خدای په دربار کې په لویو لویو خلقو مصیبتونه راغلي، په پیغمبرانو، په اولیاو، په شهیدانو. نو دا د خدای یو امتحاني. ته به هغه وخت کې څه کوې؟ ته به هغه کردار ادا کوې چې ایوب علیه السلام کړه چې د خدای نیازبین پیغمبر او 13 کاله په تکلیف او داسې تکلیف چې ارسې لاړل، مال و دولت زامن څاروي ځمکې باغونه او قوم تر ټول جدا شو. خو ده په تکلیف صبر کړی دی. خدای ورته صابر وایي انا وجدناه صابرا. ما صبر منتن کیو منتن. یو پیغمبر په باره کې دا صفت نه راغلی چې دی صابر او ایوب علیه السلام په صفت راکې راغی
چې د په مصیبتونو صبر کړی دی او د خدای د طرفه ګڼلی دی. مختصره قصه دا ده، کنه لوی تفصیل لپاره چې ایوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه یو 100 کاله پس وروسته راغلی دی د شام په ځمکه کې. په تورات شریف کې هم ذکر دی او قرآن شریف کې هم ذکر دی. د دې اسرائیل او د شام په منځ کې غرونه دي. نو مخکې د شام په قبضه کې و او د سن 67 جنگ کې هغه اسرائیل واغشت. اوسه پورې په د اسرائیل قبضه ده. غرونو د پاسه چوکۍ جوړې کړې، اوچت اوچت غرونه. دا غرونو لمنې پورې زه ورغلم چې کوم ځای کې ایوب علیه السلام علاقه. نو د دمشق نه جنوب ته 105 میل لرې یو تحصیل دی، هغې ته عذرا وه، او د عذرا نه بیا مغرب طرف ته یو کلی دی، هغې ته د امام نووي صاحب کلی وایي. او بیا د هغې نه جنوب طرف ته کلی دی، هغې ته قریه شیخ سعد وایي. یو صحابي دی هلته ښخ دی، او یو ډیری په لمن کې کلی پروت دی، او هغه ډیری کې چشمه ده، نو هغه چشمه رابیږي او هغه ټول کلی پې آباد دی. نو د هغه کلي نه بار یو 2 میله فاصله کې حضرت ایوب علیه السلام ښخ دی او ورسره زوی ښخ دی. نو دا بعد علاقه وه د غرونو لمن. تورات شریف کې دا تفصیل دی چې خدای دومره ځمکه او څاروي ورکړو چې 7,000 یې ګډې چیرلې وې او 500 قلبې وې د غویانو. دومره ځمکه 5,000 نه 500 قلبې جوړې نو دومره جیداد او یو 3,000 خرونه او ځمکې وې باغونه. د غر لمنه اکثر خوږی دلته اوسېده او عبادت یې کوو، قوم ته یې نصیحت. مور یې د لوط علیه السلام لور ده. دا په تورات شریف کې بیان دی او قرآن شریف کې دا وایي خدای ورله ډېر مال او دولت ورکړی، بس اجمالاً یې ویلي دی. هلکه هغې طرف ته اواز نه راځي، دغه طرف. منځ کې یو خبره کوم، د ګل په شپه به دلته دې جومات ته قاریان نازي بین الاقوامي د مختلفو ملکونو. نو په باندې 8 بجې به د شپې د ماسخوتن د لمانځه نه پس مختلف قاریان دلته قیرت وایي. نو که څوک راتلی شي نو هغه د بیا د ګل په اتوار ورځ د ګل په شپه نو په باندې 8 بجو نه به پس قاریان د قیرت مظاهره کوي. د سعودي عرب، د مصر، د ترکو، د مختلفو علاقو قاریان. نو ایوب علیه السلام په خوشحالی او په نعمتونو کې و، خو بې اندازې همدرد او سخي. ډېر کنه ته به چې چا به جامې نه وي، خپلې جامې به یې ورته وښکړې او د شپې ډوډۍ ګرځولې او د دې زمیندارو به په خپله نګراني کوله د هغې د کورونو د دغو. شیطان خدای ته وایي چې دا ستا بنده ځکه ډېر عبادت کوي چې تا ونه هر څه ورکړي دي، ځمکې دې ورکړي دي، جیده اوږې زامنې او 3 لوریانې وې دغه وخت. خدای پاک ورته وایي زما بنده ما ته معلوم دی، د باندې که تکلیفات راشي هم دې صبر کوي. شیطان ورته وایي ښه ماله یې د تکلیف اختیار راکړه، وایي زه ما تعالی اختیار راکړه. نو شیطان پیغمبرانو ته تکلیف رسولی شي، اولیاءو ته، پاکانو ته، خو ګناه ته یې نشي آماده کولی.
لکه دا د خدای بیان چې شیطان پیغمبر ګناهګار کولی نشي ګناه او تکلیف پې رسولی شي زمونږ په پیغمبر سحر کړو یو شیطان نو دام شیطانی تعلیم دی 6 میاشتې پې د سحر اثر سحر داو چې د بیبیانو نه یې تړلی بدن نه شهوت تښتېدلی نور په مونځ کې په تبلیغ کې په جهاد کې په اواز نصیحت کې اثر نو بعضې مرضونه شیطاني وي شیطان دا خپل بال بچ راغونډ کړ چې دته څه تکلیف ورسو یو اولاد ورته وویل چې ما داسې اواز راځي چې ټول اوښان والا په یو ځل مړه کړم ویې قدر مړه کړم اوښان یې په یو ځل په یو چغه مړه شو شیطان راغی دله د خیرخواهۍ په شکل کې د انسان وایي ستا ګوره ټول اوښان مړه شو د زر خدای ته سجده وکړه چې دا خدای مال او خدای واغشت زه به نورم عبادت ته ښه فارغ شم شیطان وایي چې په ده خو څه اثر ونه شو بیا بچي راوغوستل د شیطان خو لوی فوج دی بیا یو وایي زه به وله ګډې چیلې مړې کړم ټولې په یو ځل مړه شو بیا بل وایي زه به وله فصل تباه کړم سیلې به راولم فصلونه به یې ټول تباه شي دا هر ځل چې به تکلیف ورسېد شیطان به دله راغی وی ګوره دومره هر څه دننه راوړه ده به وایي هر څه د خدای دي خدای راکړي او د خدای مال دولت دا قرآن شریف کې ګورئ موږ ته چې تعلیم دی که نه چې سړي ته مصیبت ورسیږي نو دا دی وایي انا لله و انا الیه راجعون دا یو نفسیاتي علاج دی که په معنی یې پوهېږي سړی په یو مصیبت یا د زوی په مرګ یا د پلار په مرګ د دوو وجو نه خفه کېږي یا خو د دې وجې نه چې دا شی زما و رانه واغېسته بل چا خدای رانه واغېست یا دا وي چې بس بیا ملاقات نشته نو په دې انا لله و انا الیه راجعینو کې د دواړو خبرو جواب دی اول وی انا لله مونږ ټول د خدای یو نو خدای خپل امانت واغېسته نو زه ولې خفه کېږم د خدای مالو خدای راکړ مونږ چې د مور نه پیدا کېدو نو څو راسره وو بربند بدن جامه قدر نه وه دا خدای راکړی دی نو که خدای والي د هغه دی دویم و انا الیه راجعون زمونږ به ټوله پیشي د خدای سره وي نو ملاقات به هم بیا کېږي که خیر نو یو څو ورځې جدایي ده نو د خفګان هغه دواړه منشي او سببونه یې ختم کړه پردی مال نو خپل مال واغېسته خدای او بیا به مونږ یو ځای کېږو د مور پلار سره نیا نیکونو سره زامنو سره نو دغه شان دیم وایي د خدای مالو خدای واغېست سړی شیطان حیران شو چې د باندې پیسه سره نه کوي نه په عبادت کې فرق راغی نه په شکر کې فرق راغی شیطان دا بال بچ راغونډ کړ وی دې ځکه خوشحاله دی چې ایوب علیه السلام وایي چې زه بال بچ خو مې شته او نور به بیا راشي ځمکې او باغونه دا بال بچ والا مړه کول غواړي یو شیطان پاسېد وی زه به وله دا چې کومو کورونو کې اوسېږي دا کورونه به وله په زلزله پې راولم او ستنې منې به یې وخوځوم او چتونه به پې راپروزي او بال بچ به یې پکې مړ شي نو بیا به هر څه پرېږدي بال بچ سره و ښځې سره و کور کې زلزله په کور راغله ستنې پرېوتې بس چت را پرېوت اووه څلورې زامن او درې لوریان هغه پکې مړه شو ښځه هم خوږ شوه دی هم خوږ شو سخت خو بچ شو ښځې رحمت بیبي نوم دی نو دی هم بچ شو ښځه هم بچ شو خو زخمي شو او زامن او لوریان یې پکې لاړل سخت زخمي شو بیا وله شیطان
دی خپل عبادت پورا کړ. وی دی دغه خدای ته اوس هم عبادت کې چې مال یې در نواش، ځمکې یې در نواش، د بال بچې در نواش. داسې وخت کې خو سړی زمونږ غوندې قمقل خلق خو د خولې نه ناشوړته وباسي. څوک خدای ته کنځل کوي، څوک د خدای نظام ته کنځل کوي، او څوک د خدای نه بغاوت او انکار کوي. هغه وی هر څه د خدای دی، زه د خدای یم، زما ښځه د خدای ده، بال بچ مې د خدای دی. خدای واغېسته نو زه پې شکر ادا کړم او صبر به پې کوم چې خدای وایي رښتیا صبر کوونکی. بیا دا شیطان وایي چې دا تکلیف بدني ولا زیاتو نو بیماری زیاته شي. بعد شیطانی مرضونه یې هغه په تشي کې راشي. حضور مبارک بیمارو نو دی بیبیانو یې جوړې دی بریخ دی، ذات الجمع عربی کې بریخ ته وایي. نو عربو کې دا دستورو چې د زیتون په تیلو کې زیات لرګي معده کې واچې او خوله کې واچې مریض له، نو هغه دغې ښه کېږي، دا بریخ یې ښه کېږي. زیات لرګي او زیتونو تیل. نو دله عباس صاحب ترو تری بیبیانو ته وایي زیات لرګي والا په تیلو کې دغه کې وښکي کې ورکې د بریخ دی. حضور پاک اشاره وکړه داسې منع کوئ منع کوئ. خو بیبیانو یې جوړې دا دی د بیمارۍ د وجې نه وایي. هغه چې ورکه ووایي نو هغه وخت کې عباس نو چې لږ په خود شو په حوصله شو. دا چې ما تاسو ته وایي چې مه راکوئ، ولې مه راکوم؟ وی صاحب د مریض خو دارو نه پخنو. موږ وی خیر دی که دی وایي خو ورکوو. وی ټولو له ورکړه او زه به ورته ګورم. ټولو په خولې کې ولا زیات لرګي او زیتونو تیل واچو. حضور پاک د خپل ځان په باره کې بدل نه اخیسته د چا، خو یو یې منع کړل. دویم د منع نه پس په هغې د عذاب د راتلو یاره وه چې پیغمبر درته وایي مه راکوئ او تاسو راکړئ. نو د لوی عذاب نه یې بچ کړل. که دی ورسره نه وي کړی عذاب پرې راته وی ورکې زیات لرګي ټولو له یې په خولې کې واچو چې یاد لري. نو تکلیف نو بیا پیغمبر وایي علیه الصلاة والسلام چې د بریخ بیماری دا شیطانی بیماری ده او شیطانی بیماری په انبیاء کرامو نه راځي. دا اکثر په موکو وایي په دې دغه کې. نو بعضې بیماری وي هغه شیطان راولي، چونکې شیطان له خدای اختیار ورکړی د ایوب علیه السلام په قصه کې. نو داسې پوکې به یې ورکړې چې دماغ ته به یې نقصان ورسوي، خېټه ته به یې نقصان ورسوي. 18 کاله بیمار اډوکې یې تش راووته. دا د چینجو منجو قصې نشته په حدیثو کې نه راغلی. داسې بیماری په پیغمبر خدای نه راولي چې هغه په معاشره کې هغه سپکه او د نفرت خبره او هسې پې تکلیفونه راځي. نو تکلیف پې راغی، قوم خپلوالانو هر څه ورسره پرېښودله بغیر د ښځې نه. ښځه وفاداره او خدمت پې کوو د ده پناه جوړ. هغې به ورته خدای ته سوال وکړه ته خو د خدای نیازبینې. وی نه، وی روغ جوړ چې مو مال و دولت نو نو څومره موده و؟ وی دومره موده. او د بیماری مې څومره موده وشه؟ نو لږه. نو صحت او خوشحالي مې ډېره موده کړې ده او بیماری مې لږه موده کړې ده. زه د خدای نه شرمېږم. خدای به راته وایي چې د خوشحالۍ ورځې دې څومره دي او تکلیف وی نه کوم، صبر به کوم. نو دا بیماری چې پې راتله ده او 1 کال عمر او 18 کاله بیمار. یو بیبي به خدمت کو د خلکو او دله به یې چېرته ډوډۍ پیدا کوله. دی په جونګړه کې پروت و، ځکه هر څه ختم شي، نه مالو نه دولتو نه بال بچو نه کورو، او په هډوکو په شکل به پروت.
خود خدای نه سوال نکړ. نو یو ځل شیطان د حکیم په شکل مشهورې کړه، نو دا ښځې خودې عطایانو پیرانو پسې ډېرې ګرځي. نو ښځه دې حکیم له ورغله چې زما زوی خاوند ناجوړه دی، که څه دارو درمل کولی شي. هغه وی زه به دارو درکم، خو که خوش نو دا به وی چې دا دې حکیم ښه کړی دی. اوس دا په دې نه پوهېږي چې د مطلب څه دی، او دې خو پې شرک کول غواړي. شفا خو د خدای لاس کې، دا دارو خو بهانه ده. زه نوښار ته تلم، ما ته چالته یو ډاکټر یاد کړ، څه کمیونست مزاج و، پته نه کړي چې وشته و که نه. وی چې دارو سړي له وکړي که نه او دوباره ورشي، نو مسلمان خو وایي صاحب تا دارو را کړه خدای ښه کړم. نو چې هغه ته څوک وایي تا دارو را کړه زه خدای ښه کړم، نو وخاندي دارو ما در کړله او ښه خدای کړې. نو ما پې سخت تقریر وکړ چې هغه به مو اورېدلي. ما وایي دا د جهان ځناور دی چې ورنشي. ډاکټره ستا خو دا کار دی چې دوه درې څیزونه دې یو ځای کړل. هغه مخکې نظام وروستو نظام پکې نظام دا خو ستا نه دی. د انسان چا جوړ کړی دی، او دا کلمې پکې چا جوړې کړې دي، او معده او دا چې کوم دارو چا تا ورکړه دا چا جوړ کړی دی، او دې کې دا اثر چا ایښی دی. مرچکې مثلا تریخ دی او ګنې خوږ دی، دا پکې ډاکټر ایښی دی که د ډاکټر پلار، او که امریکې او روس ایښی دی. ګنې خدای خوږ پیدا کړي، دا د خدای کار. تا هغه تراخه او خواږه یو ځای کړل، سر دې وخوړل، دننه پکې دی معده کې او دې کلمو کې دا اثر چا ایښی دی چې دا طاقت مثلا دا دارو ازمایي، او یو ځای ته هغه اثر رسي. سر دې خوږېږي، ګولۍ دې ډسپرین وخوړه، خېټې ته لاړه، ښه دې سر شو. دا کوم نظام دې دننه تا جوړ کړی دی ډاکټره خړه، او که ته دې دارو سره ګرځې په کلمو کې چې هر ځای ته اثر رسې، دا خو د خدای کار، دا خو دومره وکړه لکه قمقل زمیندار ته چې عالمان وایي د خدای په دې مال کې زکات ورکوه. نو دا هر چی وی ښه پټې زه کرم او مال زما دی، او خدای پکې کوم دی نه راغی. یا زناوره دې ځمکه باندې چې دا پټي کرې جوار غنم، دا ځمکه د چا ده؟ دا خو ستا د نیا نه مشره ده، ستا نیا هم نه وه پیدا چې دا ځمکه وه، او چې دا کوم غویان ستا استعمال کې دا تا پیدا کړي دي، او کوم باران چې پې وری دا ته کې، او دا چې کوم نور پې لګي، که نور پې نه وی لګېدلی، باران پې نه وی شوی، دا ځمکه نه وی، ستا فصل به او دا چې کوم لاسونه استعمالی دا چا در کړي دی، او کوم په سترګو ورته ګورې دا چا در کړي دی. هر څه د خدای دی، خو تا صرف دا کار وکړه چې تخم دې ځمکه کې واچو. که بیا دا جوار ټانټه چې زرغونی دا څوک کوي؟ که دا ستا په اختیار وي نو تا به هر وخت جوار کولې، او تا به وی چې زما ټانټه کې لس وږي وي، چې د نورو خلقو یو وږي وي، چې زما لس وږي وي. هېڅ شي کې د اختیار نشته. دقه یو نظام دی د خدای پاک چې لږ اختیار یې درکړی دی. نو که ډاکټر یې چې سړی اولاد راوړي، نو دی وایي چې دا ما پیدا کړی دی، نه ته یو بانې د پیدا کېدلو، ټول نظام د خدای دی. نو دقه شان هغه حکیم ورته ده ووی چې دا به وی چې دا زه جوړ کړم، ده جوړ کړم. خاوند لراله او دارو یې وله راوړه، او هغه ته یې داسې قصه وکړه. یو ښکلي بوډا سړی وي، پیر، او غټه ږیره او غټ پټکې والی، او دارو مې ته درله راوړم، خو راته وایي که خاوند دې خوښ شو نو دا به وایي چې دا دې حکیم روغ کړم. هغه وی انا لله، دا خو شیطان دی، جمهور خو خدای کوي. ډېر خفه شو، او ښځې ته وایي پام کوه، او که زه ښه شم نو 100 غزاره به دې ووایم،
ته ولې داسې سړي لته دی خو د شرک کې مبتلا کوي ایوب علیه السلام په دې خفه شو چې خدای داسې حالت ته ورسېدم چې ښځه مې څوک مشرکه نه کړي نو دغه وخت کې دعا وکړه 18 کاله پس قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب وإني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين خدا شیطان دا وجه نه ما ته تکلیف رسېدلی او ما ته تکلیف دی او ته رحم کوونکی دا هم نه وایي چې ما جوړ کړي اني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين خدای ما ته تکلیف را رسېدلی دی او دا هم نه وایي چې تا را رسولی دی ځکه دا د بې ادبۍ خبره ده نو ما ته تکلیف را رسېدلی دی او ته ډېر د رحم خاوند دی نو خدای پاک ازمیښت پې پوره کړه او په لویو خلقو راولي چې د امت دپاره ته عبرت وګرځئ خو ملایکه راغله وایي دې ځمکې له خپله خلاصه کړه وی ارکض برجلک هذا مختصر بارد وشراب لته داسې که یخې چشمه به راوځي او په هغه چشمه ولامبه او به ترې وڅښه دغه وخت کې ښځه نه وه ښځه یې چېرته مزدورۍ لتله خپې داسې کړه چشمه راووته یخه او اوبې ترې وڅښلې ولامبل فورا ټیک ټاک شو نوجوان هغه بوټ او 1 کال عمر کې ناجوړه شوي او 18 کاله د بیمارۍ نو څومره عمر شو څه کم 100 کاله نوجوان لکه د 25 کاله عمر کې تک سور سپین یکدم دا د عاشورې ورځ وه هغه چشمه باندې د ترکو بادشاهانو یو ګمبد جوړ کړی هغه ځای کې زه ورغلم مخکې ما یې چا پکې اوبه بدا کړې وې نو لږې اوبه پکې پاتې او ټولې خټې شوې نو هسې مې ترې اوبه وڅښلې او په مخ مې واچولې خو د لمبولو نه وې نو هغه چشمه اوس هم چې د ترکو بادشاهانو پې ګمبد جوړ کړه د هغه د کلي سره نږدې دا چې کوم ځای کې کلی ښځه یې راغله دې تک سور سپین د 25 کاله عمره نوجوان هغه داسې ګوري چې دا څوک دی زما د خاوند په جونګړه کې ناست دی دا زلمی څوک په شک شک ورته ګوري وی وروره ته څوک یې دلته زما خاوند یو په هډو کې وی ته د خاوند پېژنې وی او زما خاوند دی عمر مې ورسره تېر کړی دی بیمار په خبرو کې ورته ځان خوځاغه ډېره خوشحاله شو خدای پاک وایي ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذکرى للعابدین دوچن نه دوچن څیزونه مې بیا ورکړل بیا ځمکې 25 زامنې وشو وروسته ښځه والا خدای دوباره ځوانه کړه چې دې څنګه ځوانو ښځه هم والا ځوانه او اولاد یې وشو او بیا هغه نعمتونه ورته حاصل شو خدای ذکر کوي دا د دې دپاره چې په لویو او پیغمبرانو دا تکلیفونه راغلي دي خو هغوی صبر کړی دی او ورسې خدای ته سپارلی دی خدای د هغې بدل هم په دنیا کې ورکوي که سړی صبر ونه کړي نو څه به وکړي د سړي زوی مړ شي پلار یې مړ شي ورور یې مړ شي کوم صبر ونه کړي چغې ووایي نو څه به وکړي خو تعلیم دا دی چې ته صبر وکړه نو خدای به د هغې بدل هم په دنیا کې درکوي همیشه په تکلیفونو حضرت حسین نه قربان شم لوی شهادت مونږ ته حکم د صبر دی حضرت عمر فاروق شهید شو چې لوی کارنامې دي په اسلام کې مونږ به صبر کوو لوی لوی صحابه شهیدان شوي دي مونږ ته حکم د صبر دی په پیغمبرانو تکلیفونه راغلي دي او مونږ ته حکم د صبر دی صبر سره دنیا کې بدلې ملاویږي او آخرت کې دا د ایوب علیه السلام چې ذکر خدای کوي او د امتحان نو د دې قومونو د عبرت دپاره کوي چې زه په لویو خلکو هم تکلیفونه راولم او دا زما راز دی او هغه د قومونو دپاره عبرت ګرځم
چاوی ما سره دومره پیسې شته چې حج پې کولی شم خو دا علم مې شوق دی نو که حج له لاړم یو کال مې ضایع کېږي نه ضایع کېږي نه حج کې خو 10 یا 15 ورځې لګي او که کوشش دې وکړو د دې نه هم کمې لګي حج به کې چې پیسې در سره حج فرض دی او علم دینی هغې کې یو د فرضو درجه یو ثوابي وی بعضې سوزونه په ولاړه خلک خوري لکه ممپلي ګنډېری نو په ولاړه خوړل څنګه دی خیر دی که داسې لږ څیز وي چاڼه وي اوس کوي خجورۍ په ولاړه ده ټول خوراک په چینګلو ډوډۍ په ولاړه خورئ نو دا ښه کار نه دی او بیا چې د کافرانو مشابهت کې لکه دا محسب خلک چې دي د شریعت په نظر کې بې تهذیبه دا د کوټ پتلون والا او دا لکې چې مړی ته ځوړنده کړي دوی د انګریزانو په تابعدارۍ کې په ولاړه ډوډۍ خوري د خرو په شان قسم دې د خرو نه ماته بد ښکاري داسې ورمنډه کې په ډوډۍ لکه خره چې په ګیا ورمنډه کې نو چاته چټني په لاس ورشي چاته پیاز ورشي چاته مرچکې ورشي څوک د تلوارې د وجې نه مخکې ځان ته پیرني واچي چې هسې نه مې نه رسي نو د پاسه پې ساګ واچوي یه زناور په یو لاس څوک ډوډۍ خوړی شي په ارام کښېنه په حوصله کښېنه دا خو د مېلمه بې عزتي ده چې ورځی پې نه مېلمه ته هر څه ټکې ده خو چونکې انګریز بابا کړي دي د دوی نیکانو نو دوی خو د نیکانو تابعداري ډېره خوښوي نو قسم دې ما ته ډېر مقدار ښکاري چې څوک دا کار دا څه کوي په ناسته ډوډۍ ولې په ارام نه خورم په ولاړه لکه د زناورو زما یو استاد و حضرت مولانا افغاني صاحب یو افسر داسې دعوت کړي نو یو افسر په ملا مې لاس راکړه ما ته وي دا ولې ما وایي لکۍ دې ګورم چې لکۍ دې شوې ده که نه خوراک خو د زناورو کې خدای وایي یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لهم دی داسې خوراک کوي لکه د سارو او د دوی ځای دوزخ دی د قومونو نقل مه کوئ او بیا د دشمن چې اتنیمې شلې کاله غلامان ساتلي او اوس هم ستاسو هر څه غلامان دي ژبه هم غلامه ده تهذیب هم غلام دی تعلیم هم غلام دی چوټي هم غلامه ده ګرځېدل او ناسته او تهذیب غلام دی نو د دغې مردار قوم تاسو نقل کوئ موږ له خدای خپل کتاب نه دی راکړی او خپل پیغمبر خپله معاشره خپل تهذیب موږ څه کوو هغه پردي دا تنګ نظري نه ده دا د نورو قومونو د غلامۍ نه خپل ځان بچ کول دي ټیک ده کمالات د هر چا نه زده کوې لارۍ جوړول موټر جوړول هنر جوړول ټکنالوجي میډیکل او زراعت وغیره کې د هر قوم نه چلې زده کوې خو خپل ناسته پاسته او عقیدې او عمل د هغوی تابع کوئ ما تاسو به ختم شي بیا د خنزیر سرمن په بوټانو پڼو کې استعمالیږي نه خنزیر ته زموږ شریعت د اول نه تر اخره پورې پلیت وایي دې ته نجس العین وایي نو ویښتې سرمنې هډوکي دا ټول پلیت دي د سپي پاکېږي د سپي هډوکي چوچ کې پاک دی سرمنې چې رنګ کې پاکه ده د هر حیوان د ګیدړ د زمري د شرمخ خو د خنزیر نه امام چې سجده سهوه کوي چې ته ورپسې ولاړې که اول نه شریکې که په آخر کې شریکې سجده سهوه به ورسره کې چې هغه سجده سهوه وکړي ورسره به کې بیا چې هغه اصلي سلام ګرځوي د ختمېدو بیا ترې پاسه د عکاشه او د تمیم داري څه نوم دی دا خو نومونو کې معنا مقصد نه اوس ته تاسو کوئی زید و عمر زید څه ته وایي عمر څه ته وایي عکاشه څه ته وایي تمیم څه ته وایي دا نومونه دي نومونو کې معنا ضروري نه نو څه معنی ته حاجت نشته خو نوم
نوم ته وګوره چې دا د کومې هستی دی. عکاشة ابن محصن یو مبارک صحابي تیر شوی او په حمص کې قحطزي زیارت له ورغلی. حضور مبارک یو ځل وی زما امت به دومره پکې دا او بې حساب او بې کتابه جنت ته ځي. عکاشة صاحب پاسه وی صاحب دعا وکړه چې ما خدای د دوی نه کړي. وی زه ته خدای د دوی نه کړي. بل پاسه وی نه بس ختم. نو عکاشة هغه مبارک صحابي دی چې دی به بې حسابه بې کتابه زمونږ د ښکلي پیغمبر د زیر مطابق جنت لري. نو حمص کې ښخ دی. 4,000 صحابو جهاد کړی نو ډېر پکې هلته شهیدان شوي دي. نو عکاشة ښخ دی هلته. ورسره د ابو جهل زوی ښخ دی اکرامه. دواړه قبرونه یو ځای. او تمیم داري عیسایو لوی تاریخ دی. د دجال قصه هغه بیانه کړې ده په مسلم شریف کې. نو بیا وفات شوی دی. یو سړي چې قرضه په چا معاف کړه نو بیا یې نشي غوستی. البته که هغه سړي دوکه کړي. یو دکانداران اکثر دا دوکه کوي. یو ملګري سره په شریکي که نه وی هلکه خوړلې څښاک به معاف کړو یو بل سره. دا مېلمه چې یې راغوستې د ما راوستې هغه وایي ډېره ښه ده ما معاف کړه. خو هغه نورې پیسې وخوري نو هغه نه معاف کېږي. دا خو دې دوکه کوي. خورا څښاک خو د مېلمه خرڅ ته وایي مثلا دا زیاتي پیسې چې دوخ کړي یا د هغه یقین دی چې زما پې 100 روپۍ قرض دی او وی پې 300 مثلا نو دی وی قرض راته معاف کا. نو هغه معاف کړه نو چې څومره هغه ته معلوم وي هغه معاف شو. دا نامعلومه ترې غوستی شي. که یو سړی دا لیکلي زما پلار ده او خینه مې څه قرضه غوستې وه خو هغه به یې معاف کړ. پلار مې ورته ما معاف کړ. اوس هغه وفات شوی دی موږ سره پیسې شته نو موږ یې قرضه ورکړو. نو هغه وخت مې وایي زه یې نه هلم ما معاف کړی چې نه یم لي یو معاف کړی یم ده نو بیا ولې ورکوې. پلار پسې یو کمره جوړه کړې په جومات کې پکې ولګوې قرآن شریفونه وقف کې لاره جوړه کې او پلار پسې صدقه جاریه کې چې هغه قرضداري معاف کړی دی نو بیا په خپله بیا حاجت نشته. تعدیل ارکان واجب دی یعنی د رکوع نه پس نیغ په حوصله ودرېدل او رکوع کې په حوصله رکوع کول چې خوځېدل دی بند شي. بعد خلک رکوع کوي نو خوځي داسې بشي نو خوځي نو دا غلطي ده. نه ودرېږي به او بیا د دواړو سجدو منځ کې برابر ناسته. دې ته تعدیل د ارکانو وایي او قومه او جلسه وایي. دا زموږ مذهب کې واجب دي او نو درېو مذهبونو کې فرض دي. 3 مذهبونه والا وایي که څوک د رکوع نه پس نیغ په حوصله ونه درېده او د سجدو منځ کې په حوصله کښېنه ناست لمونځ یې نه دی شوی چې څنګه بېلمازه راغلی او د جومات نه بېلمازه لاړ. زموږ مذهب کې دا ده چې دا رکوع نه پس نیغ ودرېدل واجب دي او د سجدو منځ کې واجب دی. د واجبو په پرېښودو دی ډېر سخت مجرم دی او مونځ والا دوباره کول پکارو خو کوې نه که نو د مونځ یې داسې مثال دی لکه د ټي وي مریض چې جمدی خو دی خو نور د هېڅ کار نه دی. جنازه پې څوک نشي کولی ښځه یې څوک واده کولی نشي مال یې میراث کېږي نه ځکه جمدی دی خو دغه ژوند په څه کې دی دغه شان چې د رکوع نه پس سړی په حوصله ونه درېد او د سجدو منځ کې په حوصله کښېنه ناست لمونځ یې د ټي وي مریض دی. دې ته ګورئ دا کوم قومونه کوي نوم یې درته نه علم غټې غټې ګیرې به نامه پورې او غټ پټکې به یې والي 5 کټۍ بوساړه او مونځ له به راشي خو د رکوع نه پس به نه ودرېږي. هلکه زناوره دا دومره خواري دې وکړه
په اوبو دی اودس وکړه په لاره ودرېد نو خو د صحیح مونځ او د غلط مونځ به یو منټ فرق نه قسم دی چې تاسو باټینګڼ الی یا جامې الی نو څومره ورته لاندې باندې ګورئ او چې غوښه د قصاب نه الی نو څومره پکې احتیاط کوئ نو دا مونځ خپل عبادت وګڼئ حکم د خدای دی فایدې ستاسو ده نو د فایدې شی ځان له خرابوئ مه داسې مونځ زموږ ښکلی پیغمبر وایي چې سړی د رکوع نه پس په حوصله ونه درېږي او د سجدو منځ کې کښېنني دا مونځ راواري خدای پاک ملایکو ته وایي په دې مخ یې ورولې واله ځه خدای پورې ټوکې کې نو دا سجده سهوه پکې نشته د فقهاو تعبیر دی چې دا ضروري دی دپاره د تکمیل لغیر په خپله مستقل ذاتي واجب نه دی دا د هغې تعبیرات دي نو ځکه پکې سجده سهوه نشته دې ته واجب لتکمیل الغیر وایي واجب فی نفسه نه دی وایي دا د کشتونو کار چې دا دکانداران کوي نو دا یو قسم چنده ده یو بل سره ورکوي چې دی پې خپل روزګار شروع کړي خو حکم یې د قرضې دی که د چا مخکې پیسې راووتلې تا باندې د هغه نورو ملګرو حق دی اخري پورې به ورکړې او چې تا باندې قرض وي څومره نو د هغې قرض مطابق په تا زکات نشته او د قرض نه علاوه چې څومره پیسې در سره وي د هغې به لکه 2 لکه روپۍ د سرمایه ده په دکان کې خو 100 زره په قسطونو کې په تا قرضه ده ته به ورکې نو دا 100 زرو زکات مه ورکوه او د هغې باقي سرمایه یې ورکړه قرض کې زکات نه چا دواړه په ښځې نوکونه اوږدولی شي که نه نه د ښځو او د سړو حکم یو دی د 40 ورځو نه نوک زیاتې کول دا مجرم دی ګناهګار دی هر هفته د سړی نوکونه اخلي نوک اخیستل خو د صحت دپاره ضروري دی دا کمې ښځې پودړې چې کوي دننه نوکونو کې خیرې څښي او د پیشو په شان نوکونه او چې جنګ کوي د یو بل نه ویښته راوباسي دا څه شی دی د چا نقل کوي قسم دی چې ښځه ښکلي په نوکونو نه ښکلې کېږي دا لیونی وي نو دا د انګریزانو نقل یا مصنوعي نوکونه لګول اوږده اوږده نو دا ښه کار نه دی او کله به یې دننه اوبه نه ورننوځي او خیرې په ډوډۍ کې چې ته ډوډۍ خورې د نوکونو هغه خیرې به ورسره یو ځای کېږي نو معده به دې سقا شي نو نوکونه موږ ده وی ښځې دې هم نه کوي سړي دې هم نه کوي هر هفته نوکلی کم از کم 40 پورې د شریعت گنجایش دی د 40 نه زیاتې کول ګناه ده د سنتو اخیستلم د لاندې بدن ویښته اخیستلم او نوک اخیستلم 40 ورځو کې دننه دننه به کوې هغې ته به یې نه رسوئ ویښته چې وغورځوئ چېرته داسې برطرفه ځای کې غورځوئ ځکه د انسان د اندامونو شریعت د عزت قایله دی نو په اودسماتې کې مه غورځوئ یو پاک ځای برطرفه یا خاورو کې پټ کړي د آخرې ښځې مخبرو ته ویښتو وړي نو مخبره د ویښتو نه ډکه کړي نو دی جدا غلطي ده نه مخبرې ته به نه وړئ خو چېرته یو طرف ته لرکې پلیتۍ کې مه غورځوئ ځکه د انسان د اجزاو عزت پکار لکه کاغذ دا پلیتۍ کې غورځول نه پکار چې یو سړی تلاوت کوي اذان شروع شي نو دی به څه کوي دی دې چپ شي تلاوت دی بس کوي او د اذان اجابت دغه وخت کې ضروري دی اذان سره الله اکبر سره به الله اکبر وایي او حی علی الصلاة سره لا حول ولا قوة الا بالله نو د اذان اجابت حکم دی تلاوت رستو کا او اجابت خو د اذان وخت کې به کوې نو هغه وختا نه فوت کېږي نو چې اذان اجابت دی وکړو نو یو ځل به درود شریف ووایه بیا به دعا د وسیلې وکړي اللهم رب هذه الدعوة
درود شریف دغه وایه چې کوم مانځه کې موږ وایو د دې نه بهترین درود شریف نشته دا د مسلم شریف حدیث دی زموږ د ښکلي پیغمبر حکم دی چې د بانګ اجابت وکړي اجابت نه پس یو ځل درود شریف مو ووایه او بیا دعا د وسیلې وکړي چاوی په دې داروګانو کې به هم پیته کې الکحل وی نو د دې داروګانو الکحل کده شراب قسمی مثلا نو هغه د شراب په حیثیت څوک نه دا کوي دا دارو د حفاظت د پاره یو ماده ده او نه د شراب په نیت سوسکی نو د یو څه چې حقیقت بدل شي دا غي احکام بدلیږي شرابو کې د مالګه واچوله ناغه حقیقت بدل شي سرکت جوړ شي شرابو کې واړه پوپل واچای پوپل سیدا واړه کبان مایان نو دې سره قیمتي سرکه جوړیږي نا شراب پاک شو خر کده مان کې په غر کې په کرک کې مړ شو او سره زه پس ته مالګه جوړه شو پاکه نه د مردار واسطه چې د صابون کې واچوله نا خو بیا حقیقت ختم شي نا صابون پاکته جامیم پیوینځه نو الکحل چې په دارو کې استعمال شي د دارو د حفاظت دپاره نو هغه نه شراب دي نه د شرابو په حکم کې دي نو روا دي داروګان اکثر دارو کې د نشې سي لکه د زکام او د ټوخي په دارو کې کوکین دا اپیمی او هغه هم راوړي نو خیر دی چاوی زما مور نا جوړه او کمزور چې موږ کې یریږي ته خیر ده کيره شخیر ده قماف ته موږ دې کوي کاو د شاردام نشي کولې یو لوټه ور سره کې ده پکړ چې پاغه ارمان ځلا تیمم و یو موږ دې کوي کپناست نشي کولې پکړ کې دې پرته او قبلې ته ولا مخ او کدا سي وخت پیراشي چې د قبلې د مخ کولې سکني هر طرف ته چې مخ کې موږ کېږي خو مونږ به نه پرېږدي چې کمې پورې پس پوهېږي او چې بیا نه پوهېږي نو مونځ ته معاف ده داسې فالجي چې بیا مریض نه پوهېږي نو بیا خیر دی مونځ ته معاف ده که د پنځو مونځونو پورې زر مړه شوه خو پنځو کفاره ورکړه فدیه ورکړه او که زیات پرې راغله نو ټول معاف ده د لوی اختر پرز دا غاړه غټه کول که دا سنت ګڼي نو بیا بدعت ده او که قومي رواج یې خوشحالي ګڼي نو خیر ده بدعت هغه عمل ته وایي چې سړی د حضور پاک سنت ګڼي او ثواب پکې ګڼي د خوشحالو په مخو کې ډېر عملونه هغه خلک کوي د حضور زمانه کې نو هغې ته بدعت نه وایي ځکه د ثواب په نیت یې نه کوي لکه څوک ناوې په ډولۍ کې وړي څوک یې په موټر کې وړي څوک یې دروازې وړي څوک یې د شپې وړي نو د ودونو رواجونه څوک د ثواب په نیت نه کوي او غم کې رواجونه اکثر د ثواب په نیت کوي نو غم کې بدعات زیات راځي لکه بعضې قمقل امامان چې جنازو کې خلقو ته وي کینې 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 دعا پاتې ده زناوره دا تا ته چا ویلي دي دا پیغمبر کړی دی صحابو کړی دی پلان کې پیر کړی کوي به خپل کار پیر مو خو په پیر ایمان نه دی راوړی نه په باجوړ مولا نه په کابل نه د رسول الله او د صحابه کرامو طریقه ده نه جنازه په خپل دعا نه دعا دې وکړه بیا ولې خلک کینې ټیک ټک څوک ځان نه یا د مړي له 15 کسان لاړ شي یو وایي دعا به وکړو بل وایي دعا به وکړو بل وایي لاس به اوچت کړو بل وایي د جمع دعا به وکړو هلکه د کور خاوند سپېموله راشي او چې څوک ناست دی هغه د زړه نه تنګ وي دا دعا خو ټوکې دی دا خو خدای نه قبلوي ځکه چې څوک پرې تنګ وي هغه به څه دعا قبلوي ټیک ده چې لاړې مړي له بس تعزیت ادا شو د صبر خبرې ورسره وکړه خیال یې بدل کړه که چا په جمع یو دعا وکړه نو ټیک ده نو د مړو په خبرو کې اکثر بدعات راځي ځکه خلک یې د ثواب په نیت کوي او د ودونو د خوشحالو واده دی خوشحالي ده اختر دی خلک مبارکي ورکوي او بل ته عربو کې وایي
من العائدین الفائزین. خدای دې د اختر در باندې دوباره راولي، دوباره او د رمضان پر راتلو مبارکي ورکوي او یو بل له لاس ورکوي او غاړه غټې کېږي او کورونو ته مبارکي ولمسي. مونږ هم پکې ګرځېدلي، هر کور به عطر په دروازه کېږي او د ترو ګولۍ به ایښي. که نارینه نه وي نو هم به تار کور ته ورځي. دا د مدینې منورې رواج دی. او یو ټافید به راوانې او عطر به ځان له پوره کړي، کني خفه کېږي نو دا څوک د دغه په نیت نه کوي چې دا سنت دی. نو چې کوم عمل د سنت په نیت څوک کوي نو دا بدعت راځي چې حضور پاک نه ثابت نه او د صحابه کرام. او که د کلي خوشحالي دا رواج دی، څوک الانا وایي، څوک منډې وایي، څوک د شپې ډولۍ راوړي، څوک دروازې کوي دی، نو دې ته بدعت نه وایي. خوشحالی کې دا خبرې چې د ثواب په نیت نه نو دا بدعت نه دی. او که ثواب یې ګڼه نو بیا چې دا سنت دی یا کینې ودرېږه چې دا ستړي مه شو. دا زه تاسو ته یم ماله ستړي مه شي نه مه راځئ هر څه، ځکه دې نه بیا خلک ثواب بدعت ته جوړ نه کړي. نه د ملاقات ستړي مه شي راغلی دی، د جمعې مستقل ستړي مه شي نشته. دا بعضې خلک د انډونیشیا او ملیشیا والا کې دا بدعت دی چې سلام وګرځوي نو هر یو به یو بل له لاس ورکوي. که چا حج کړي هغوی به لیدلي، نو د سلام نه پس یو بل له لاس ورکول دا بدعت دی، دا نشته. یا د جمعې پر ورځ خامخا امام سره ستړي مه شي کول چې دا ثواب. او د ملاقات سړی ملاقات کوي یو بل سره نو ټیک ده. ملاقات وخت کې خلک لاسونه هم ورکوي، ستړي مه شي کوي. دا چاوی د سونامي طوفان دا حضور پاک مخکې ویلو او دیم ویلی چې 15مه صدۍ کې به جزیره عرب ډوبېږي. دا خو د ځان نه دروغ ویلی دی، په خدای او په رسول دروغ مه وایه. علامه شوکانی عالم دی خو غلطی دی پکې. دا مخکې شیعو د یمن عالم دی، نو هغه به دغه شو غیر مقلد شو، اهل حدیث شو. نو بعضې غلطۍ پکې اوس هم دی، لکه که دا خبرې لیکلې چې عمر فاروق د احادیثو نه مخالفت کړی نو دی غلطي ده. یا که دلته څوک جاهل وایي چې عمر فاروق د احادیث نه، عمر فاروق دومره لوی شخصیت دی چې 50 ځای قرآن شریف کې د هغه د رأی مطابق وحی راغلی. او زموږ ښکلی پیغمبر وایي که زما نه پس پیغمبر وی راتلونکي نه عمر فاروق به. او زموږ پیغمبر وایي ما ته ټول امت پیش کړی شو، کمیسونه یې اغوستي دي د چا لنچا، د ټولو نه اوږد کمیس د عمر صاحب و ځان پسې راکاږي. صحابه ورته وي دا صاحب تعبیر څه دی؟ وي دا دین دی، د ده دینه. هغه شخصیت چې 2 حکومت یې په یو ځل ختم کړي دي او د اسلام رقبه 2,53,000 میله بې زیاته کړې ده او 9,000 جماعتونه جوړ کړي دي او 900 جامع مسجدونه. او د دنیا تاریخ کې نوم دی، انګریزان د هغه تاریخ ګوري او انګریزان وایي که د عمر غوندې شخص راشي د مخ د ځمکې نه به د اسلام نه علاوه ټول دینونه ختم کړي. بهادر غیرتي چې هغه ته څوک دا وایي چې د احادیث نه بعض نه، نو دا جاهل سړی دی او دا خبره غلطه ده. دې توبه وباسي خدای ته. صحابه کرامو ته به سپک نه ګورئ او نه به د هغوی دا خبرې کوئ چې زموږ ښکلی پیغمبر وایي الله الله فی اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. د خدای نه ویریږئ، د خدای نه ویریږئ. زما د صحابه په باره کې ذره برابر د خولې نه څه ونه باسئ. که د چا هغوی سره محبت دی ما سره دی، او که هغوی سره څوک بغض کوي دا ما سره کوي. د تحریک چلونکي څوک دي؟ د پیغمبر تعلیمات دنیا ته رسونکي څوک دي؟
پیغمبر سره په هر جهاد کې او په هر میدان کې ولاړ څوک دی او وطن او بال بچي قرباني کړي دا هغه دپاره دا څوک دی نو د داسې مبارکو خلقو په باره کې سویل دا د خپل ایمان خطره ده نو پام کوئ دا چې هر چا لیکلي دي که مولۍ که جاهلي خو دروغ او غلطه یې ویلې ده موږ پې څه کوو شوکاني د خپل کار کوي څه شی دی هغه کې د شیعتوب اثر په آخره پورې و ځکه هغه به دا عقیده وه چې علي صاحب وصي رسول الله دی وصي معنی دا چې حضور وفات کېده نو علي صاحب ته یې نامزد کړه چې ته به زما تخت نیسې او زما بادشاهي بچ کړې ښه پیغمبر دې دپاره راغلي چې اولاد دپاره حکومت جوړ کړي د لیډر او د پیغمبر څه فرق شو شکر دی چې نه یې کړي دي نه یې ویلي دي او دا د هغې د ذات څخه پیغمبر خو د ټول امت دپاره راغلی نه دې دپاره راغلو چې زوی خپل بادشاه کړي دا خو د جهاد د پاکستان لیډر هم دا کوي او پیغمبر ته هم دا خبره منسوبوي دا خو د هغه د شان نه خلاف دی په زوره ذکر بند دی په جومات کې چې چاته تکلیف نه پیران به خپل کار کوي ځان له ذکر کوي په مزه څوک به تلاوت کوي څوک به مونځ کوي څوک به څه کوي دا طریقې د پیغمبر نه نه دي راغلی صحابه و کرامو نه دي راغلی که دا د خدای د رسېدو لار وه نو زمونږ پیغمبر ولې نه کوله او زمونږ صحابو ته یې ولې نه ښوده او داسې ولې نه کول چې زه به وایم تاسو به وایه هغوی دا نه دی کړی هر چا ذکر کړی دی ځان له چا درود شریف چا ذکر دی نه دی ویل چې یو به ووایي ټولو به ووایي لکه دا بعضې پیران کوي دا بدعت دی او زه ذکر ځان له راغلی او په پټه راغلی په داسې شکل نه دی راغلی دا زمونږ پیغمبر نه کړي دي نه صحابه و کرامو کړي دي نه مونږ ته دا ویلي دی لاره د رسېدو هغه ده چې زمونږ پیغمبر کړې ده او زمونږ صحابه کرامو پې شوي دي پې ځکه دی د مجلس خلکو شاګردان یو ناس پاسو ورسره نو د هغې په خبرو او په عمل هغې ښه پوهېدل نو هغې چې څه کړي بس دقه ټیک دی چې هغې نه یې کړې د ځان نه خبرې مه کوئ درود شریف مه ښه ما خو دې ته ووایم مخکې آینده د اتوار ورځ د پیر په شپه به دې جومات ته قاریان ناځي نو هغې د پنجاب حکومت راغوستي وو نو ما ته د اوقافو دا مشران نارل چې ستاسو د جومات د ښکلی مناسب نشته نو موږ به د ما ډېره ښه ده خیرات فلانکي جومات دی هلته د دغه ځای نشته د موټرو او نه پکې دومره ځای شته ما ډېره ښه ده قرآن شریف ښکلې خبرې دی نو راځي به په باندې 8 بجې د ماسخوتن د پیر شپه د اتوار ورځ نو هغوی به دلته قرت وایي انشاءالله نه که څوک په خپل طبیعت راتلی شي او خو ډوډۍ خپله وخوره دعا وکړئ چې خدای پاک راشي هسې نه چې بیا ماته وایې تا راته ویلو ډوډۍ مه راکړه برحمتک یا ارحم